یو هلک وفات کېده نو ساعت یې وته او مسافر په مسافرۍ کې وفات کېده. یو کس ورته سر ته ناست و زنکدن و د ده نه یې تپوس وکړه وی په زړه دې څه ارمان دی؟ وی په زړه باندې مې دوه ارمانونه دي. دې مسافر ورته ووی دی نوجوان په زړه مې دوه ارمانونه دي. وی څه ارمان دی؟ یو ارمان مې په زړه باندې دا دی چې کاش په کور کې وې او د اسانه نوتې او د خپلې مور په غېږه کې مې سر پروت وی. یو ارمان مې په زړه دا دی. دویم ارمان دې په زړه څه دی؟ دویم ارمان مې په زړه دا دی چې اوس خو زه وفات کېږم د دنیا نه ځم کاش چې په دې مخ باندې مې ږیره وی. کاش په دې مخ باندې مې ږیره وی سبا د پیغمبر خوا ته ورغلی وی او د دې ښکلي ږیرې سره ور مخامخ شوی وی. د دې ږیرې سره ور مخامخ شوی وی نو څومره به ښه وی. دا دوه ارمانونه د ځان سره وړم. نوجوانانو مشرانو دا ارمانونه به بیا د ځان سره وړو. د دې یو یو سنت قدر او قیمت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یوې یوې ادا قدر او قیمت به په هغه وخت کې معلومیږي کله چې د رسول الله مبارک مخې ته شو د حوض کوثر اوبه تقسیمیږي. د رسول الله مبارک سره سلام کوو غاړه میلاوو په هغه ټیم کې به بیا پته لګیږي د هغې نه مخکې چې موږ ته مرګ راشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر یو سنت ژوندي کړو. اوس موږ او تاسو ځان ته سوچ وکړو موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو څومره تابعداري کوو. ډېر په درد سره دا خبره کوم د جمعې ورځې په هر یو مسجد کې دا حالت دی. د سنتو د ادا کولو نه اکثر نوجوانان ګوره یاد ساته دا ډېر لرې پراته دي. دلته کې به جومات کې مونځ وشي او دغه نوجوان په دې ګیټ باندې بهر ته وځي لاړ شي د سنتو یې د سرې نه پته ونه لګي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم به سبا د قیامت په ورځ باندې ستا او زما مخې ته ولاړي او زما ارمان بدای ستا ارمان بدای چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم به زما دپاره د شفاعت سوال کوي. د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس مبارک نه به زه د حوض کوثر اوبه اخلمه او د سنتو دا حالت دی. عشق او محبت خو هم څه څیز دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوڅې د کور د در او دیوار د مسجد او د در او دیوار قدر او عزت او احترام کې. ولې؟ ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسبت دی. سنت خو رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي څومره نږدې څیز دی. ته هغه پرېږدې او بهر ته وځې او تمنا دا لرې چې یو ورځ به داسې راځي چې زما به رسول الله مبارک شفاعت کوي. تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره طریقې اپناو کړي دي. افسوس تا ته د غیرو طریقه څومره په هغې کې خوند میلاویږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دغسې تېرېږي او ته عمل نه کې. قرآن مجید کې الله سبحانه وتعالی متعدد مقاماتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ تذکره کوي. الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. مسلمانانو کچری تاسو دا غواړئ چې الله سبحانه وتعالی زما سره مینه او محبت وکي الله ما خوښ کی فتبعوني رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري د هغې لپاره ضروري ده. که د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري او انسان وکي نو الله سبحانه وتعالی به د ده سره مینه او محبت شروع کړي. الله سبحانه وتعالی به د ده ګناهونه معاف کړي او الله سبحانه وتعالی به په ده باندې ورحمیږي. الله سبحانه وتعالی بخونکی او مهربانه دی. قرآن مجید کې الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي مسلمان د پاره دا خبره زینت نه ورکوي دا هغه ته زیب نه ورکوي چې کله د الله او د الله د رسول فیصله راشي او د هغې خلاف کار وکړي.
نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري دا د یو انسان د پاره ضروری سیز دی. کچری د دې تابعداري نه بیزاری کوي، تابعداري نه کوي، نو یاد ساته ګوره دا مسلمان کامل مسلمان نشي کېدی. مجید کی الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې ستاسو د پاره بهترین نمونه ده. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چې څه ستاسو له درکې وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. کوم یو څه چې پیغمبر تاسو ته وایي چې دا وکئ نو هغه کوئ. وما نهاکم عنه فانتهوا، او د کوم څیز نه چې تاسو منع کوئ نو د هغې کار نه ځان بچ کوئ. نن موږ ځان ته وګورو که نه، موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره کارونه ښودلي دي. موږ د کومو کارونو تابعداري کړې ده، د څومره کارونو تابعداري کړې ده، څومره موږ ځان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سنت او طریقې هغه راوستي. 24 غنټې زندگی زموږ څنګه تیریږي، موږ دا فکر او سوچ کړی دی که نه دی کړی؟ قرآن مجید کې خو الله سبحانه وتعالی بار بار دغه تذکره کوي چې یو انسان د هغه د دینه بغیر بله څه چاره نشته دی. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ای مؤمنانو تاسو د الله سبحانه وتعالی د احکاماتو تابعداري کوئ، د هغه اطاعت کوئ او د الله د رسول اطاعت کوئ. موږ څومره اطاعت کوو، تابعداري موږ څومره کوو، د پیغمبر سنت موږ ته څومره محبوب دي. موږ فکر او سوچ کوو، موږ یو کار کوو، زمونږ معاملات راځي، زمونږ معاشره ده، څومره موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري په هغې کې کړې ده، څومره اطاعت موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې کې کړی دی. د دې وجې نه په دې خبره باندې الله سبحانه وتعالی زور ورکړ که چېرې تاسو زما سره مینه او محبت کول غواړئ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړئ. د دې نه بغیر دا چاره نشته، او دومره چاره نشته دی چې کله دا جهنمیان جهنم ته داخل شي، دوی جهنم ته ننوځي نو دوی به یو ارمان کوي، یقولون یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. ای کاش نن خو موږ جهنم ته رالو، کاش چې موږ د الله تابعداري کړې وې، موږ د الله احکامات په ځای راوړې وې او د الله د رسول تابعداري هم کړې وې، دا به زموږ دپاره څومره ښه وي. دا قرآن مجید بار بار زما ستا دپاره مرکز د خلاصي ځای هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري ګرځولې ده. که دغه تابعداري ونه شي، یاد ساتئ ورونو، انسان په دنیا کې که هر څنګه دی، که دی مالدار دی، که دی غریب دی، خان دی، نواب دی او که څه دی، خو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري نه یې کړي، دا انسان په دنیا هم ناکامه دی، دا انسان په آخرت هم ناکام. رسول الله مبارک ارشاد فرمایي زما ټول امتیان به جنت ته داخليږي، ټول امتیان به جنت ته داخليږي الا من ابا، مگر هغه سړی چې چا انکار وکړ. صحابه کرام ته تپوس کوي د الله رسول دا کم خلق دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي من اطاعنی دخل الجنه، چا چې زما تابعداري وکړه دا به جنت ته داخليږي. ومن عصانی فقد ابا، چا چې زما نافرمانی وکړه، زما طریقې اپناو نه کړې، دې سړي انکار وکړو، لہذا دی به جهنم ته ځي. ور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څومره شفیق او مهربانه هستی ده، خو دا بعضې څیزونه داسې دي چې کله انسان واړه ګڼي، هغه د دې انسان دپاره د لوی وبال سبب ګرځي، د لوی وبال سبب ګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. پتاسو کې یو سړی هم مؤمن نشي کېدی، یو ښځه هم مؤمنه نشي کېدی تر کوم وخت پورې چې د خپل پلار نه، د خپلو والدینو نه
او د خپل اولاد نه زما سره زیات مینه او محبت ونه کړي، تر څو پورې چې دا مینه او محبت زما سره کمال ته نه رسېدلی، دا سړی کامل مؤمن نشي کېدی. د کامل ایمان دپاره شرط دا دی چې دا انسان به د رسول الله صلی الله علیه وسلم کامل اتباع کوي. دین چې څنګه کامل دی، دا انسان به هم په دې دین کې پوره پوره ور داخلېږي. داسې نه چې کوم حکم آسان دی چې د هغې باندې عمل وکړه، هغه ومنه چې دا خو زما تر وسه دی، زما تر لاسه دی، په دې باندې به زه عمل کوم، او کوم حکم چې ما ته ګران ښکارېږي جو بس دا به پرېږدم، د دې کولو ته به څه ضرورت نه. نه، حکم دا دی چې ته به په دین کې پوره پوره داخلېږي، او په دین کې د پوره پوره داخلېدلو دپاره اولنی شرط دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوره اتباع وکړې. د صحابه کرامو ژوند مونږ وګورو، د صحابه کرامو ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه عبارت دی. ټول ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په یو موقع باندې طواف کوي، د حجر اسود خواله ورغی چې حضرت حجر اسود ښکلاو نو فرمایي حجر اسوده ته یو کاڼی، ستا ښکلول زه د یوې وجې نه کومه، ته نه چاله خیر ورکولی شي او نه چاله څه نفع ورکولی شي. که زه ستا ښکلومه نو د یوې وجې نه دې ښکلومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما لیدلی دی چې ته یې ښکل کړی، د دې وجې نه دې ښکلو. دا تابعداري ده. بیا رمل کوي په طواف کې، رمل خو پیژنئ که نه، رمل چې سینه را وباسي، سینه تان کې چلنا، سینه را وباسي او موټې وایي مضبوط مضبوط روانې، پهلواني ښکاره کې، دې ته رمل وایي. صحابه کرام چې کله د مدینې منورې نه راله، دا خلک په تماشه وو، د مدینې منورې ابو هوا په صحابه کرامو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې بد راغل، د هغوی کمزوري کړل. نو دیو د چتونو ته ختلي وو، د کورونو غرونو ته ختلي وو، تماشه یې کوله. رسول الله مبارک صحابه کرامو ته وایي رمل وکئ، سینې را وباسئ او ایغ نیغ ځئ چې دا خلکو ته پته ولګي چې صحابه کرام ښه مضبوط دي، همقسې وسم دي څنګه چې قوت یې مخکې و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو دغه رمل وکړ. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ رمل کوي، سینه یې راایسته ده او مضبوط مضبوط ګرځي. ځان ته وایي عمره تا ته پته ده چې دا رمل د هغه دور خبره وه، ختمه شوې ده، خو ځکه یې کومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مې لیدلی دی چې په دې طواف په درمیان کې رمل کړی دی. نو د هغه هره یوه لمحه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو د تابعدارۍ وه، لمحه لمحه به یې کتل. حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ یو ورځ مسجد نبوي په دې دروازه کې اودس وکړ، او چې کله اودس ختم کړ نو وی خاندل. چا ترې تپوس وکړه حضرت داسې څه خبره وشوه چې تاسو وخاندل؟ داسې ناشنا کار خو هم مخامخ ونه شو، نه څه خبره چا تاسو ته وکړله چې د هغې د وجې نه تاسو وخاندل؟ عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو ورځ مې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې لیدلی و، اودس یې وکړ او د اودس نه بعد رسول الله مبارک وخاندل، هغه سنت مې ژوندي کړه. په یو موقع باندې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د مسجد نبوي په دغه دروازه کې اودس وکړ، کور ته یې څوک ولېږه، ورشه ماله غوښه راوړئ. غوښه یې وله راوړه، غوښه یې وخوړه، خولې ته یې اوبه واچولې او واپس جومات ته راننوت. چا دې تپوس وکړه حضرت ناشنا کار هم وکړه، دا خو د غوښې ټیم هم نه و، بیا هم پسې خوله کنګال کړه، دا هم کوم کار وکړه؟ عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو ورځ مې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دروازه کې لیدلی او داسې یې وکړه، غوښه یې وخوړه، خوله یې کنګال کړله او جومات ته راننوت، هغه سنت مې ژوندي کړه.
دا د هغو لمحه لمحه وه چې د سنتو نه ډکه وه. کله چې د صلح حدیبیې موقع وه، عثمان رضی الله تعالی رسول الله مبارک مکې مکرمې ته راولېږه د صلح دپاره چې اجازت یې موږ ته میلاو شي. عثمان رضی الله تعالی چې کله راغی مکې مکرمې ته نو طواف یې کاوه. عثمان رضی الله تعالی دا کم شلوارو نو دا د دې نیمې پنډۍ پورې اوچت و، د دې ځای پورې اوچت ګرځېده، او ملنګ ګرځېده. چا دې تپوس وکړه حضرت دا لنګ هم ډېر زیات اوچت کړی دی، دومره اوچتولو ته څه ضرورت دی، لږ یې ښکته که. عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي په دې ځای کې مې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی دی چې دا خپل لنګ مبارک د دې ځای پورې را اوچت کړی و. زور لاله راکوي دا خبره چې دا خپل لنګ د هغه ځای نه ښکته کم په کوم ځای باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما لیدلی. نو هره یوه لمحه د دغې اصحابو د سنتو نه ډکه وه، د تابعدارۍ نه ډکه وه. حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه مسند احمد کی روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ ارشاد وفرمایو لا تسأل الناس شیئا، ثوبانه د چا نه به هېڅ شی نه غواړې، سوال به نه کې، دومره په هغه خبره باندې عمل وکړه چې د چا نه به هېڅ شی نه غوښته، چا ته به یې دا نه وي چې ماله اوبه راکړه، وي ما ته رسول الله مبارک ویلي چې د چا نه به څه غواړې نه. حتی تر دې پورې حدیث مبارک کې راځي چې حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنہ به کله په اس باندې و او خپله کوړه به ترې ګزار شوه، نو چاته به یې دا نه وي چې ماله دا کوړه راکړه، زه په اس باندې د پاسه یم، اس به یې ودراو په خپله به کوزېده، هغه کوړه به یې په خپله راغسته. ما ته رسول الله مبارک ویلي چې د چا نه به د څه متعلق سوال نه کړي، د چا نه به څه نه اخلي. نو دا تابعداري وه. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها بخاری کی روایت، دا د رسول الله مبارک کور والا ده، بیبي ده، او د حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ لور ده. په یو موقع باندې دا خبر دې ته راورسېد چې ابو سفیان وفات شو. ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه لیکلي دي چې حقیقت کې پلار نه وفات شوی، د ده رور وفات شوی و، خو به هر حال یا رور وفات شو یا پلار وفات شو. پلار وفات شو، 3 ورځې تېرې شوې، د هغې نه بعد دې عطر را وغوښتل، کپړې را وغوښتلې، هغه یې واچولې. چا ورته ووایي تا ته پته نه ده ستا پلار وفات شوی دی، دا څومره د غم موقع ده او ته نوې کپړې اچې او ته عطر لګې؟ وي په الله قسم په زړه کې مې درد دی، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې اورېدلی دي چې د 3 ورځو نه بعد غم نشته دی. ما ته هیڅ قسمه حاجت نه و چې ما کپړې بدلې کړې وې، ما ته هیڅ قسمه حاجت نه و چې ما عطر لګولې وې، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه فرمان باندې عمل کوما، په هغه وینا باندې عمل کوما چې د 3 ورځو نه بعد د غم دا تصور چې کوم دی دا ختم شي. دا تابعداري وه. دا زنانه دي، ګوره د زنانه قصه ما وکړه، څومره تابعداري وه د رسول الله مبارک. علامه ابن عبدالبر رحمت الله علیه الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کی یو واقع ذکر کړی ده د حضرت جلیبیب رضی الله تعالی عنہ. دې د شکل نه تک تورو، غټې شونډې وې، ګلګوتې ویښته و، د مال جیداد ورسره هم حصه نه و، ډېر کمزوری و د مال نه. یو ورځ د رسول الله مبارک دربار ته راغی، د الله رسوله نکاح کول غواړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو انصاري و، د هغه کور ته ولېږه، ویې لاړ شه هلته کې یو جینۍ ده او هغه به تاله په نکاح باندې درکړي. دی چې کله د انصاري کور ته لاړ نو دروازه یې وټکوله، تپوس یې وشو څه لرالې؟ مور یې ورسره خبرې کوي د دې جینۍ، وایي زه رسول الله مبارک رالیږلی یم چې لاړ شه او د پلانکي انصاري لور ده هغه به تا ته په نکاح باندې درکړي. دا مور یې ورته خبره کوي چې یعنې ته خو ستاسې مال نشته، جیداد نشته، پیسې ستا خو بلکل هغه د شکل او صورت نه هم کمزوری، پوندې دي چاودل دي، مخ دې تک تور دی، شونډې دې پیړې دي، ویښته دې ګلګوتې دي. دا خبرې کېږي، د دننه نه دې جینۍ اواز واورېده.
وی مورې لږ صبر وکړه د ده نه تپوس وکړه ته چا رالیږلی زه د الله رسول رالیږلی محمد رسول الله رالیږلی یم د دنې نه جینۍ اواز کوي ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم چې د یو مؤمن دپاره یا د مؤمنې ښځې دپاره دا د سر نه مناسب نه دي چې کله د الله او د الله رسول په یو معامله کې فیصله وکړي چې د هغې نه هغه خلاف ورزي وکړي او روګرداني ترې وکړي چې الله رسول فیصله کړې ده او الله رسول دی رالیږلی دی زما په 1000 بار باندې قبول دی نکاح کیږي واده کیږي بیا د جهاد موقع ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جلیبیب وی د الله رسوله ما ته اجازت میلاو شو رسول الله مبارک دا خبره اوري لاس اوچتوي د دعا دپاره چې الله د دې جلیبیب په ګرانه کې ته برکت واچوي او دې جینۍ داسې یوه خبره کړې ده زما وینا یې نه ده ګزارلې د دې جینۍ دپاره هم دعا کوي چې الله دې ته هر قسمه خوشحالۍ ته نصیب کړي جلیبیب خو په یو جهاد کې وفات شو او الله پاک ورله داسې برکت ورکړه چې کله جلیبیب وفات شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه پوښتنه کوي وګورئ څوک وفات شوي دي څوک شهیدان شوي دي صحابه کرام ګرځي پلان کې شهید دی پلان کې رسول الله مبارک تپوس کوي وایي جلیبیب په نظر نه راځي څه ګوري څوک لاړه د جلیبیب نه 2 کسان غیر چاپیره پراته دي او جلیبیب په منځ کې هم شهید پروت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل تشریف وړي رسول الله مبارک فرمایي 2 کسان د قتل کړه او 2 کسانو دی یوازې قتل کړه په خپل لاس مبارک کې جلیبیب رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک را اوچتای صحابه کرام فرمایي کټ نشته دی رسول الله مبارک دغه جلیبیب په خپل لاس مبارک کې را اوچتای او قبر ته په خپل ورکوزي او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جمله ارشاد فرمایي زه د جلیبیب نه یم او جلیبیب زمانه دی زه د جلیبیب نه یم او جلیبیب زمانه دی دومره شانداره جمله رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي دا عشق د جلیبیب او د دې جینۍ دومره عشق چې د الله د رسول خبره گزاره نکړله همدغه وجه وه علامه ابن عبدالبر رحمت الله علیه فرمایي چې په انصارو کې د دغې نه مالداره ښځه چې کوم دی نو بیا نه وه الله ولې دومره مال ورک نو دا د دغې صحابه کرامو مینه او محبت د رسول الله مبارک سره په یو موقع باندې حضرت علی رضی الله تعالی عنه او دس وکړو ودرېده په ولاړه باندې اوبه وڅکي چا چې تپوس وکړه حضرت په ولاړه م اوبه وڅکي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مې لیدلی دی چې او داسې وکړو په ولاړه باندې اوبه وڅکلي اقه سنت مې ژوندي کول د دې وجې نه مې په ولاړه اوبه وڅکلي اوس مونږ او تاسو ځان ته سوچ وکړو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو څومره تابعداري کوو ډېر په درد سره دا خبره کوم د جمعې ورځې په هر یو مسجد کې دا حالت د سنتو د ادا کولو نه اکثر نوجوانان ګوره یاد ساته دا ډېر لرې پراته دي دلته کې به جومات کې مونځ وشي او دغه نوجوان په دې ګیټ باندې بهر ته وځي لاړ شي د سنتو یې د سرې نه پته ونه لګي د الله رسول صلی الله علیه وسلم به سبا د قیامت په ورځ باندې ستا او زما مخې ته ولاړي او زما ارمان بدایي ستا ارمان بدایي چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم به زما دپاره د شفاعت سوال کوي د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس مبارک نه به زه د حوض کوثر اوبه اخلمه او د سنتو دا حالت دی عشق او محبت خو هم څه څیز دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوڅې د کور د در او دیوار د مسجد او د در او دیوار په قدر او عزت او احترام کې ولې ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسبت دی سنت خو رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي څومره نږدې څیز دی
ته هغه پرېږدې او بهر ته وځې او تمنا دا لرې چې یو ورځ به داسې راځي چې زما به رسول الله مبارک شفاعت کوي. تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره طریقې اپناو کړي دي، افسوس تا ته د غیرو طریقه څومره په هغې کې خوند میلاویږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دغسې تېرېږي او ته عمل نه کې. ما ته یو مفتي صاحب خبره کوله، یو هلک وفات کېده، نو ساعت یې وته او مسافر و، په مسافرۍ کې وفات کېده. یو کس ورته سر ته ناست و، زنکدن یې و، د ده نه یې تپوس وکړه، وایي په زړه دې څه ارمان دی؟ وایي په زړه باندې مې دوه ارمانونه دي. دې مسافر ورته ووایي دی نوجوان په زړه مې دوه ارمانونه دي. وایي څه ارمان دی؟ یو ارمان مې په زړه باندې دا دی چې کاش په کور کې وې او د اسانه نوتې او د خپلې مور په غېږه کې مې سر پروت وي. یو ارمان مې په زړه دا دی. دویم ارمان دې په زړه څه دی؟ دویم ارمان مې په زړه دا دی چې اوس خو زه وفات کېږم د دنیا نه ځم، کاش چې په دې مخ باندې مې ږیره وې، کاش په دې مخ باندې مې ږیره وې، سبا د پیغمبر خوا ته ورغلی وې او د دې ښکلي ږیرې سره ور مخامخ شوی وې. د دې ږیرې سره ور مخامخ شوی وې نو څومره به ښه وې. دا دوه ارمانونه د ځان سره وړم. نوجوانانو، مشرانو، دا ارمانونه به بیا د ځان سره وړو. د دې یو یو سنت قدر او قیمت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یوې یوې ادا قدر او قیمت به په هغه وخت کې معلومیږي کله چې د رسول الله مبارک مخې ته شو د حوض کوثر اوبه تقسیمیږي، د رسول الله مبارک سره سلام کوو، غاړه میلاوو، په هغه ټیم کې به بیا پته لګیږي د هغې نه مخکې چې موږ ته مرګ راشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر یو سنت ژوندي کړو، کوشش وکړو، محنت وکړو. دا به زموږ دپاره انشاءالله د کامیابۍ سبب ګرځېږي. الله تعالی دې په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.